او بل ملګری بار بار د متعلق میسج کوي د حضرت علامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب په باره کې. عزیزانو مسلمان وی هغې ته چې هغه باندې مشکلات راځي قدم په قدم، او دا د ایمان نښه ده. ما تا ته ولې څوک څه نه وایي؟ کوم چې مؤمنان یې، کوم چې ثابت قدمه وي، هغې باندې دا مشکلات راځي. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. په صبر سره چې انسان کلک وردیږي، په یقین سره چې د انسان په الله باندې اعتماد وي چې الله به ما د دې مشکلاتو نه لرې کوي او ورځ د خوشحالۍ به راولي. نو چې د یو سړي یقین وي، اعتماد وي په الله باندې اور په مشکلاتو باندې کلک وردیږي، نو تنال الامامة فی الدین. دې سړي ته الله تعالی په دین کې مشرتوب ورکوي، اوچتوالی ورکوي. که د خلکو خیال دا وي چې حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب به مونږ محدود کو، په جماعت کې به یې بند کو، چې د هغه ځای نه بهر ته به نه راځي، جلسو را پروګراماتو له به نه راځي، د دې یرې د وجې نه او د خلکو د زړونو نه د حضرت مفتی صاحب محترم مینه محبت په لرې کو، نو دا جنون دی، دا حماقت دی. بلکې په دې سره د حضرت مفتی صاحب سره د خلکو مینه به نور هم ډېره شي، اور د دې د وجې نه الله حضرت مفتی صاحب له به نور هم مقام ورکړي، نور به هم قبولیت ورکړي په عوامو کې او په خواصو کې. زموږ د الله تعالی په دربار کې دا دعا او التماس دی. دعا کول پکار دی، خو په دې نیت سره چې دعا وایي دې ته چې یو کمزور انسان مرسته غواړي، د هغه ذات نه چې هغه قوت والا دی، د هغه ذات نه مرسته غواړي چې هغه مضبوط دی. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ای زما محبوب اویا ته مالک الملک، بادشاه د بادشاهانو، شهنشاه بادشاه. نو د الله نه سوال چې کوي په دې سره چې یو کمزور انسان هغه د هغه ذات نه مدد غواړي چې هغه مضبوط ذات دی. موږ هم د الله نه مرسته غواړو چې الله تعالی دی حضرت مفتی صاحب باندې چې کوم مشکلات دي یا پې چا جوړ کړي دي چې د کم د طرف نه وي، موږ د چا نوم نه الو او نه د چا ذکر کوو، چې د چا د طرف نه وي، الله تعالی دا مشکلات د دوی نه رفع کړي، دفع کړي، او هغه خلک تباه و برباد کړي چې هغوی د حق پرستو خلاف کوي، هغوی ته رکاوټونه جوړوي. داسې خلک چې هغوی د امن خبره کوي، هغوی د اتفاق خبره کوي، هغوی د محبت خبره کوي، نو دا ډېر کم وي. او دا د امت دپاره یو معمار دی، داسې قسم شخصیات چې هغوی په قوم کې محبت پیلاوي، هغه قوم ته د اتحاد درس ورکوي چې راشئ په قرآن و سنت باندې یو شئ. نو الله تعالی دی د داسې شخصیاتو حفاظت وکړي، که هغه حضرت مفتی صاحب دی یا د دې نه علاوه نور شخصیات دي، حق پرست علما، د ټولو دی الله تعالی حفاظت وکړي، الله تعالی دی د هغوی دفاع وکړي. الله تعالی کافي دی. حسبنا الله ونعم الوکیل. مونږ ټولو له الله کافي دی، ښایسته ذمهوار دی. انشاءالله الله تعالی دا مشکلات رفع کی، لرې به کي، او په دې سره به الله تعالی د حضرت مفتی صاحب شان اور مقام نور هم اوچت کی. الله تعالی چې څه مشکلات وي الله تعالی دې هغه رفع و دفع کی.